أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. دانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورة مائدہ پارہ نمبر 6 رکو نمبر 7 آیات نمبر 48 یو آیات چنینو آب ویلے کی گی دین وقت کی زینو آغا حضرت موسیٰ علیہ السلام بانے چکم کتاب نازل شو تورات، عیسیٰ علیہ السلام بانے دکم کتاب نازل شو انجیل داغی تذکرہ اشولم وزدیزی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے چکم کتاب نازل شو قرآن پاک اس داغی اللہ جل جلالہ چلینو آغا ذکر گئی. اللہ وی وانزلنا الیک الکتاب او منگ نازل کرے تا چنینو آغا کتاب یعنی قرآن پاک بالحق پا حق سرا مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کن کے دے داغسا چکم دنینا مخیو من الکتاب لکتابنا ومہیمنا او محافظ دے علیہ پاغی باندے. در قرآن پاک چنینو آغا حقانیت دے چی اللہ رب العزت چنینو آغا دا کلام نازل کرے دے او ما قبل چکم کتابونا تیرشی دی تورات انجیل زبور دا غیر پارا دا کتاب چنینو آغا تصدیق کن کے ہم دے او پاغی باندے محافظ ہم دے. کچرتا قرآن پاک نوی نو تورات و انجیل زبور داغی حفاظت بهم نو. تورات و انجیل چی کم حفاظت شوئے دے نو آغا اللہ جل جلالہ دا قرآن پاک پر ذریعہ بانی کرے. زکر تمام آسمانی کتابونا دا پا اصول کی جائے نو آغا یو شانتی دی یعنی دا اللہ رب العزت پا وحدانیت دا وقت دا پیغمبر دا انبیاء علیہ السلام دا رسالت او اثبات دا قیامت دیکھ تمام آسمانی کتابوں نے چینو آغا دا یو شانتی دی فریعی مسائل کی چینو آغا کی اختلاف شتے نو اللہ رب العزت ویدہ دا ماقبل کتابوں بانے چینو آغا محیمنن علیہ دا پاگی کتابوں بانے محافظ دے داغی دا اصولی مسائل جی کم دی عقائدو نو آغا قرآن پاک محفوظ کردی دی کہ نوست جی کم توراتو کا تلیشی نو سڑے لجڑا چینو آغا ورولی آغا خبریں آغا خرافات آغا تحریفات چنینو آغای پی کڑی دی چی سڑای پا اخپل جبا بانے چنینو آغا هم نشی رائس دی و چونکہ علتی قیده دا نقل کفر نباشد دیوشی چنینو آغا یو سڑای دا کفر خبر نقل کئی نوی دا کفر ندی صرف دا دی دا پارا چی پاغی خلکو تا پتو لگی. نو حضرت چنینو آغا لکلی ذخیرت الجنان کی آغوی در دیر شی خرافاتی دا ہر پیغمبر متعلق مختلف آغی کلی کلی دی. حضرت نوح علیہ السلام متعلق علیاذ باللہ لکلی دی وی دا نوح علیہ السلام پا کور دیرکی و باقیدہ چنینو آغا شراب چنینو آغا تقسیم کیدل و پاغی کی بداس کلی کیدل. دا حضرت یعقوب علیہ السلام متعلق چنینو آغی لکلی دی علیاذ باللہ وی دا آغا سر چنینو یو پیرا اللہ پاک چنین آپ سپرت لو نو اللہ رب العزت والا چنینو آغا دی یو قوی مضبوط سڑی پا شکل کی ورانو نو یاغو سر چنینو آغا پا جنگ شو دسارا پوری و سر چنینو آغا جنگ کو سہر چی شو نو یعقوب علیہ السلام پی جنینو زور ور شو اس دا چنینو آغا بیا دا چنینو آغا دا لوت علیہ السلام متعلق چی کمی خبری کردی دی بیا یہودا بیا دا سلیمان علیہ السلام سڑی دا خپونا چنینو آغا زمک و تختی دا سے چیانو آغا خطرناک کی خفریہ دا سے چیانو آغا تحریفات پاگئی کی چی دا آغی چیانو آغا سڑے پا جبا نشیرائی سے وانگے نقل کفر نباشد آسی داما یو دو پا طور دا مثال چیانو آغا ویلو نو زکا اللہ وی لما بین یدیہ من الکتاب محیمنا علیہ دا قرآن دی چې د دې چې د هغې د حصول د هغې کتابونو چې حفاظت یې کړی د هغې نگراني کړې په هغې باندې محافظ دی. که چېرته قرآن نه وی نو پته نشته چې د یهودو نصارو به په دې اسماني کتابونو کې نور چې هغه به یې څه ویلو.
نو ځکه الله رب العزت نو هغه دا کتاب مونږ ته نازل کړی دی چې دا د ماقبل کتابونو تصدیق کوي او دا غي د نو هغه د اصول دا غي نو هغه محافظ دی. فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق. الله وی د قرآن پاک متعلق نو هغه ته حکم ورکړه د متعلق نو هغه ته فیصله کړه او د دې نو يهودو د دې د خواهشاتو اتباع ونه کوي. کچرته ته د دې د خواهشاتو اتباع وکړه نو بیا به دغه ځکه الله رب العزت وی تاسو به هم دې نو بل طرف ته بوزي. لکه څنګه چې مخکې مونږ واقع ویل نو دوی چې کله په دغه واقع کې راغلل د قتل چې کم کیسو نو د قتل په دغه کیس کې دوی حضور علیه الصلاۃ والسلام ته نو هغه پیشکش وکړو کچری تاسو زمونږ په حق کې زمونږ د مرزه متعلق چې نو هغه فیصله ورکړه نو مونږ به بیا ایمان راوړو. الله پیغمبر دې چرته چې نو هغه کې دی شي حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه ورته وی قصاص چې نو هغه قصاص دی. قصاص کې بیا دوچن چې نو هغه هم نشته او دام نشته چې ستانه سو کې ولاس پرې کې ته به دې 2 پرې کې ستو به نو هغه خون بها هم مال او قصاص هم مال یو شریعت چې نو هغه یو شی دا کړي یا چې نو هغه کسره قتل عمد وي نو بیا قصاص دی که قتل عمد نه شی بیا عمد وي یا قتل خطا و غیره چې نو هغه نو بیا پای کې خون بها دیت دی. نو دغه نو هغه شریعت اقرار وکړو نو الله جل جلاله د قشان تاسو دغه پیروي ونه کړله کنه که چرته تاسو د دې پیروي ونه کوي په هر یو خبره کې تاسو د الله جل جلاله حکم نو هغه منئ او په دغه باندې چلےږي الله رب العزت بدل لار نو هغه وباسي د دې د خواهشاتو چرته هم تابعداري نو هغه ونه کوي. نو ځکه الله فحکم بینهم تاسو فیصله کوئ د دې په منځ کې په هغه باندې انزل الله چې کوم نازل کړي الله پاک ولا تتبع اهواءهم او د دې د خواهشاتو نو هغه تابعداري مکوئ اما جاءك من الحق کم چې راغلی تا ته د حق نه یعنی دین اسلام او شریعت نه. الله وی لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا د هر یو امت د پاره د هر یو ډلې د پاره موږ مقرر کړو چې نو هغه یو شریعت و منهاج او یو طریقه لار. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده دا یو سوال مقدر چې نو هغه جواب دی. سوال چې نو هغه دا راځي چې کله الله جل جلاله چې نو هغه دا وې چې ټول کتابونه آسماني دا چې نو په اصول کې یو شان دي څنګه الله رب العزت وی چې مونږ ته دا کم کلام چې نو هغه نازل کړی دی نو دا کلام په حق سره دی مصدقا لما بین یدیه د دې چې مخکې کم کلامونه کم صحیفه کتابونه تیر شي دغه تصدیق کوونکی دی. نو چې کله تصدیق کوونکی دی نو بیا بل کتاب راتلو ته ضرورت شلو. دویم دا چې دا ټول کتابونه چې نو هغه یو شانتي دي نو بیا د دې په فروعي مسایلو کې چې نو اختلاف ولیدي. الله جل جلاله دغه نو هغه جواب ورکړلو نو الله رب العزت د دې 2 جواب ورکړل. یو جواب چې نو هغه دا دی ولو شاء الله لجعلكم امه واحده که الله غوښتلی نو دا ټول خلک چې نو هغه د یو امت یو ډلې چې نو هغه د مسلمانانو هم جوړولی شو. جبري طور باندې که الله پاک غوښتلی وی دا ټول خلک الله رب العزت چې نو هغه مسلمانان هم جوړولی شول چا به کش کړب چې نو هغه هم نشو کولی. څنګه مخکې مونږ ویلو دا د الله طرفه چې کوم امور راځي نو یو امور تشریعي دي یو امور تکوینیه دي. امنګ امور تشریعي کې الله پاک انسان له اختیار ورکړي. امور تکوینیه دا د الله پاک د طرف نه اٹل فیصله پاکي کې د انسان بس چې نو هغه نه چلیږي. لکه مونږ بډاواله کېدل دا امور تکوینیه دی دا که څوک غواړي او که نه غواړي په د باندې بډاواله راځي. دغه شانت چې نو هغه بیمار کېدل که څوک غواړي او که نه خو چې الله پاک د لیکلي دا په د باندې راځي. داسې ډېر شی چې نو هغه امور تکوینیه دي. نو بهرحال الله وایي چې که چېرته مونږ غوښتلی وي نو مونږ به دا ټول امت ټول یو چې نو هغه مسلمانان هم پیدا کړو. کله غوښتلی دا ټول چې نو کافران هم پیدا کړی شول. الله نه چې نو هغه څوک تپوس کوونکی دی. او دویم جواب الله پاک وایي ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات. الله دویم چې نو هغه د دې وجې نه فروعي مسایلو کې چې نو هغه د هر شریعت په هر یو دین کې جدا جدا ولو چې الله پاک تاسو وازمي فیما آتاکم تاسو چې الله پاک کم دین کم عبادت کم طور طریقې درکړنه چې په دې کې تاسو الله پاک وازمي چې تاسو آیا عبادت نه عادت جوړ کړی دی او که عبادت د عبادت په درجه باندې کوي. یو کوره عادت د انسان جوړ شي نو عادت ځان لشي دی. یو عبادت دی عبادت چې نو هغه ځان لشي دی. عبادت دې ته ویل کېږي چې د الله هر یو حکم د الله د مرضی د الله د پیغمبر د طریقې مطابق جوړ کړي پوره کړی شي. دې ته ویل کېږي
عبادتو او عادت دې ته ویل کېږي چې د انسان یو کار چې دی نو هغه عادت جوړ شي دی به کوس نه د الله د حکم خیال ساتي نه د حضور د طریقې چې دی نو هغه خیال ساتي خو بس دی هغه خپل یو عادت چې دی نو هغه پوره کوي خبره ختم نو عادت او عبادت کې الله پاک چې دی نو هغه پرخ کولو نو د دې وجې نه الله چې تو مخکې په یو دین باندې چلېږي بیا تا ته د الله حکم رالو چې دا دین نه دا طریقه ده اوس په هغې ته چې نو هغه ته خپل خواهش دباو کړو هر څه دې وکړل چې دلته بس د الله دا حکم دی ما ته منظور دی زه اوس دا کوم لکه اوس تاسو وګورئ امونځ چې نو هغه د اشراق په نفلو کې څومره ثواب دی 2 رکعاته اشراق مونځ ته نو هغه څوک وکړي سهار مانځه نه وروستو ذکر اذکار کې مشغولۍ بیا د هغې نه وروستو اشراق وخیږي 2 رکعاته نفلو باندې الله رب العزت د انسان نه د یو قبول شوي حج او د عمرې چې نو هغه ثواب ورکوي دا اوس عبادت دی دا عبادت الله دی چې څنګه الله پاک وایي قشانتي د اختر یو لکوټ اختر د لوی اختر په ورځ باندې چې نو هغه د عبادت نشته اوس عبادت بندګي دی ته ویل کېږي چې په ورځ سړی ونه کوي اوس که یو سړی عادت جوړ کړی دی چې نن دا خو ښه کار دی بد کار خو نه دی ایام تشریق باندې روژه چې نو هغه نشته دغه شانتي عرفات ورځ ده اوس د عرفات په میدان باندې صرف د ټول کال کې یو ورځ عرفات میدان ته تلل دی هلته ذکر دی اذکار دی دعاګانې چې نو هغه کول دي دا عبادت دی خو اوس که د دې نه هټ کر خلک آسې په بله ورځ باندې دې ته ځي او دا چې نو هغه کوي او عبادت یې ګڼي ګمراهي ده ما اوس نو هغه ټول وخت کې تو الله پاک ته سجده کولی شي دا کې خو 3 وختونه کې چې نو هغه حدیث مبارکه کې راځي چې الله پیغمبر مونږه منع فرمایلی عین زوال شمس دغه شان چې نو طلوع شمس غروب شمس نور د راختلو په وخت کې د انور چې نو د اسمان په منځ کې ولاړې د انور د پریوتلو په وخت کې دې وخت کې الله پاک پیغمبر چې نو عبادت نه منع کړې ده اوس دې ټایم کې یو سړی وایي چې دا خو د الله ورځ د الله چې نو پیدا کړې عبادت کوي دا عبادت نه دا عادت دی نو الله رب العزت دویم دا کړل لکه څنګه چې تاسو وګورئ الله پاک چې نو هغه حکم ورو قبلې په ځای چې نو هغه بیت المقدس ته منځ وکړي کم چې صحابه او د هغوی ډایرکټ چې نو هغه بیت المقدس ته منځ شروع کړلو چې کله بیا چې نو هغه هجرت دغه نو 14 یا 15 میاشتې کم مقرر و هغه وشولو بیا حکم واپس رالو چې واپس خانه کعبې ته بیت الله شریف ته نو هغه مخ کوي نو کم چې صحابه کرام نیکان صلحا خلق ول په مانځه کې چې نو هغه راوګرځېدلو څوک په رکوع کول په رکوع کې راګرځېدلي کم چې په قیام کولو په قیام کې چې نو وکړل چاته ماسپښین چې نو حکم ورسېدو ماسپښین نه وګرځېدل مازدیګر چې چاته حکم ورسېدو مازدیګر راوګرځېدل دې ته ویل کېږي عبادت عادت څه عادت خو موږ اوس 2 وخت دې ته مونځ کړی دی اوس به واپس څنګه اړو نو منافقانو به کې دغه خبرې شروع کوي نو الله جل جلاله وایي دویمه چې الله پاک فروعي مسایلو کې د دې وجې نه اختلاف پیدا کړی دی چې هر امت له جدا ورکړو چې نو الله پاک وایي لیبلوکم فیما آتاکم چې زه تاسو ازمیم چې تاسو عادت دي جوړ کړو که عبادت کوئ نو عبادت کې خدا الله حکم ته اعتبار دی بل چې نو هغه خبرې گنجایش دا پکې نشته الله وایي فاستبقوا الخیرات تاسو چې نو هغه وړاندې شئ نیکی کارونو ته سوره چې هم د نیکی کاري هر نیکی کار کې چې نو هغه حصه اخیستل دا پکار دی الی الله مرجعکم جمیعا الله تاسو ټول الله طرف ته چې نو هغه تللی فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون هغه الله به تاسو ته خبر درکړي دا چې تاسو پای کې اختلاف کوو که چا بد عمل کړی د هغې به سزا مومي الیاذ بالله او چا ښه عمل کړی نو د هغې به ورته بهترین چې نو هغه بدله میلایږي الله دې موږ ته عمل صالحه نصیب کړي وانزلنا او مونږه نازل کړی الیک تا طرف ته الکتاب دا کتاب یعنی قرآن بالحق په حق سره مصدقا تصدیق کوونکی لما د هغې کتابونو د هغې څه بین یدیه چې کوم د دې نه وړاندې مخکې و من الکتاب له کتابونه ومهیمنا او محافظ دی نګران دی علیه په هغې باندې فحکم پس تو فیصله کوه بینهم د دوی په منځ کې بما په هغه څه انزل الله چې نازل کړی دی الله پاکو ولا تتبع اهواءهم او تابعداري مکو د دې د خواهشاتو اما د هغه څه نه چې راغلی تا ته من الحق د حق نه حکم نه
لکل د هر یوې ډلې دپاره جعلنا چې نه جوړ کړی مونږه منکم له تاسو نه شرعتا یو شریعت و منهاجه او طریقه ولو شاء الله که چېرې غوښتلی وی الله پاک جعلکم نو جوړ کړی به وی تاسو امتا واحده یو جماعت یو ډله ولکن لیبلوکم لیکن ازمایي تاسو له الله پاک فیما په هغه څه کې اتاکم چې درکړی دی تاسو ته فاستبقوا الخیرات نو تاسو وړاندې شئ نیکۍ ته الی الله الله طرف ته مرجعکم چې واپس تل دي ستاسو جمیعا د ټولو فینبئکم پس هغه به تاسو لره خبر درکړي بما په هغه څه کنتم چې تاسو فیه په هغې کې تختلفون اختلاف کولو وانزلنا الیک الکتاب او موږ نازل کړی ستا طرف ته کتاب بالحق په حق سره مصدقا تصدیق کوونکی لما د هغه څه بین یدیه چې د دې نه وړاندې و من الکتاب له کتاب نه ومهیمنا او محافظ دی نګران دی علیه په هغې باندې فاحکم پس حکم کو فیصله کو بینهم د دوی په منځ کې بما په هغه انزل الله چې نازل کړی الله پاکو ولا تتبع اهواءهم او تابعداري مه کوه د دوی د خواهشاتو عما له هغه څه نه جاءک چې راغلی دی تاسو ته من الحق د حق د الله د حکم نه لکل جعلنا منکم د هر یو د پاره جوړ کړی مونږ تاسو نه شرعتا یو شریعت و منهاجه او طریقه ولو شاء الله که چېرې غوښتلی وی الله پاک لجعلکم نو جوړ کړی به وی تاسو امتا واحدتا یو امت یو ډله ولکن لیبلوکم لیکن الله پاک ازمایي تاسو لره فیما په هغه څه کې اتاکم چې حکم درکړی تاسو ته فاستبقوا الخیرات پس وړاندې شئ نیکۍ ته الی الله الله طرف ته مرجعکم واپس تلل دي ستاسو جمیعا د ټولو فینبئکم بس هغه به خبر درکړي تاسو ته بما په هغه څه کنتم چې تاسو فیه په هغې کې تختلفون اختلاف کولو